پښتون تحفظ مومند مرکزی رهنما او سابقه MNA علي وزیر په اسلام آباد کې اکسیډنټ کړی دی او داغه د ګاډي سره موټرسایکل باندې سواره الکان چې دی هغه د علي وزیر د ګاډي سره اکسیډنټ کړی دی په دې کې چې دی یو تن زخمی شوی دی او هغه تن بیا په موقع باندې هسپتال ته هم وړل شوی دی خو ویل کېږي دا چې هسپتال ته رسیدو نه پس پولیس راغلي دي او علي وزیر هم گرفتار کړی دی او علي وزیر چې دی پاغي باندې FIR هم کټ شوی دی او پاغي کې چې دی پاغي باندې مختلفي مقدمات هم درج شوي دي خو علي وزیر وایي چې دا بې بنیاد او دروغ الزامات په ما لګولې شوي دي او د غزوان چې کوم دی د سره درې کسان نور هم چې هغه په هغه ټایم کې چې کله اکسیډنټ وشو نو هغه وتښتېده او دا یو ځوان وایي چې هغه ما خپله پنځ هسپتال ته وړی دی خو د هغې نه پس هم پولیس چې دی راغلي دي او هغې علي وزیر گرفتار کړی دی علي وزیر وایي چې په ما لګېدلي الزامات دروغ دي ये मुझे अब ज़बरदस्ती यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया हम अस्पताल इसको लेके आए यहाँ पे हम थे अब वहाँ पे है अब कोई ऐसी बात नहीं है अब हम ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ वो मेरी बात छोड़ो और अब ये हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं पुलिस वाले जो नहीं خو پولیس د اسلام آباد پولیس په غلطه توګه او په غیر قانوني توګه ما زندان ته چې تاڼې ته مې وړي نو دغه ټول نظاري تاسو کتلی شئ دا وخت چې د علي وزیر ګاډي ته خیجي او علي وزیر د ځان سره تاڼې ته وړي خو د هغې نه پس چې دی علي وزیر چې دی بیا سهار انسداد دهشتګردي عدالت کې هم پیش شوی دی او په هغه ټایم کې هغه خپل موقف بیا پیش کړی دی چې د ما سره ظلم کیږي او دا یو غیر انساني او غیر قانوني عمل روان دي د پولیس د طرف نه دغه تاسو وګورئ چې علي وزیر خپل علي وزیر صاحب अपनी गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहेंगे जिस तरह के पर्चे असले के वगैरह ये चीजें चलो ठीक है इनमें बड़ी ज्यादती खैर इनके जो बेहुदा इल्जामात हैं इन्होंने जो गलत इल्जामात लगाते हैं पुलिस के रवैये के हवाले से क्या पुलिस के रवैये के हवाले से क्या कहेंगे वो मोबाइल दे दे यार मोबाइल में साहब भी हूँ यार मोबाइल दे दिया मोबाइल दे दो GV 193 नंबर की गाड़ी है अली वजीर को उसी में लेके गए हैं।